بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. موږ د رمضان مسائل شروع کړي وو. مخکې هغه مسائل بیان شو چې هغو صورتونو کې روژه ماتېږي او قضا ورباندې واجب دی او کفاره ورباندې نه وي. او نن موږ هغه صورتونه بیانوو چې هغو صورتونو کې قضا هم ورباندې واجب وي او همدارنګه کفاره هم ورباندې لازمي واجب وي. هغه نه یو صورت دا دی که چېرته چا هم قصدن روژه ماته کړه، خوراک څښاک یې وکړ، نو دې صورت کې د دې باندې روژه خو هسې ماته شوله، قضا هم ورباندې واجب دی او همدارنګه کفاره به هم ساتي. بل که چېرته ښځې او خاوند کوروالی وکړه، نو دې صورت کې هم دوی باندې قضا هم لازم دی، واجب دی او همدارنګه کفاره هم دی ورباندې. فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحه نمبر 205 کې لیکلي دي. او که یو سړی خپل بیبي سره کوروالی وکړه، د دې انزال وشو که ونه شو، دواړو صورتونو کې کفاره او همدارنګې قضا هر دواړه بیا واجب دي. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 270 دا خبره ذکر کړې او لیکلې دي. بل که چا لوطت وکړ، نو دې باندې قضا هم واجب دی او همدارنګې کفاره هر دواړه ورباندې واجب او لازمي دي. بل چاته پاته نه وه، بیبي سره یې کوروالی وکړ، نو دې صورت کې هم په دې باندې قضا او همدارنګې کفاره دواړه ورباندې واجب دي. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 275 رد مختار لیکلي دي، جلد نمبر 2 صفحه نمبر 147 کې دا خبره لیکلې دي. پاته وي او که نه وي چې سړی ځان ته مسلمان نه وي، هغه به مسلې نه ځان خبروي او دې باندې لازمي دي چې ځان به خبروي او نه خبر او که نه خبر کفاره او قضا دواړه ورباندې لازم دي. بل په رمضان میاشته کې یعنې روژې کې چا د یو بزرګ له توکي چې دي څوک ورته لړي دی یې وڅښلی، نو دې باندې د دې روژې قضا او کفاره دواړه لازم دي، واجب دي. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 272 رد مختار لیکلی دي، جلد نمبر 2 صفحه نمبر 148 کې. بل دا که روژې په حالت کې رمضان کې چا حجامه ولګوله او د ویل چې یاره حجامې لګول سره روژه ماتېږي بستې، نو خوراک څښاک یې وکړ، دې باندې هم د دې روژې قضا او کفاره دواړه لازم دي. بل یو بیبي والا خاوند وي چې هغه روژه نه وي او روژهدارې بیبي سره یې کوروالی وکړ، نو دې بیبي باندې به د دې روژې والا قضا او کفاره دواړه لازم دي چې روژه به ساتي او کفاره به هم ادا کوي. فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحه نمبر 274 جلد نمبر 6. بل که روژې په حالت کې چا غیبت وکړ او دی ویلو چې یاره دا غیبت کول چې دي دې سره روژه ماتېږي، نو داسې خوراک څښاک یې وکړ، روژه یې ماته کړه، نو دې صورت کې هم په دې باندې کفاره او همدارنګې قضا دواړه لازم دي، کفاره به هم راوړي او روژه به هم ساتي. اشرف الهدایه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 265 باندې لیکلي ده. او یو سړي که دا ذهن ته راوړل چې یاره خلکو نه پټ شه په پټ یو بیخي داسې ځای چې هېڅوک کم نه وي او بیخي بند کمرې ته یو خفیه ځای ته لاړ شي، هغه ځای کې روژه ماته کړي، نو بیا هم دې باندې د روژې کفاره او قضا دواړه لازم او واجب دي. په یو صورت کې هم دې ته نه معاف کېږي دغه. بل که روژې حالت کې چا زنا وکړه، نو دې باندې هم کفاره او همدارنګې د روژې والا قضا دواړه لازم او واجب دي. چاهې بیا لوطت صورت کې وي یا په زنا او څه طریقې سره هم وي چې زنا یې وکړه، دې باندې کفاره او همدارنګې د دې روژې والا قضا دواړه واجب او لازم دي. نو دا هغه صورتونه دي چې دغو صورتونو کې په دې باندې د روژې والا قضا هم شته دی او کفاره هم شته دی. مخکې کوم صورتونه بیان شوي وو د روژې والا صرف هغه صورت کې قضا وي، نو دغو دواړو صورتونو کې به دې کې څه مسایل ده چې هغه پوشیده دي، نو هغه بیا به د پیج کې به لیکلو صورت کې موجود وي، نو هغه به تاسو په خپله باندې مطالعه وکړو، پړاو کړو، هغه صورتونه په خپله باندې جمع پوه کړو. هغه صورتونه دي چې هغه پوشیده صورتونه